منافقانو مثال بیاني. بعض علماء ویل دي چې نه مخکینی مثال هم د منافقانو او دا مثال هم د منافقانو دی. هم منافقان دوه قسمو، یو سخزړي منافقان چې هغه اسلام ته د هغې میلان بالکل نو د نش په درجه کې، او د دویم مثال کې هغه منافقان ذکر کوي چې هغه متردد او شکیان، کله به د هغې زړه یو طرف ته وختو کله به بل طرف ته وختو، کله به اسلام مسلمانانو ته مایل شو کله به بیرته کفر ته مایل شو. الله وی د دې مثال ته منافقانو حال په وخت د نزول د قرآن کې چې مدینه منوره کې قرآن نازلېدو نوي احکامات راتله، د دې مثال څنګه؟ الله وی د دې مثال په شان د یو تیز بارانو، تیز باران تیاره هم د ورېدې د وجې نه، او رعد ګړز ګړوز هم پکې او برېښناګانې هم پکې وي. نو کله چې یو خلک په یو لار باندې رواني د سفر په دوران کې په دوی باندې داسې باران شي، نو څه کوي چې کله دا باران لږ ودرېږي لږ په مزه شي او رڼایي شي دا خلک روان شي، او چې کله باران تیز شي او ګړز ګړوز په اسمان کې شروع شي نو دې وخت کې خلک ودرېږي چېرې اوس سفر کول او مزل کول په دې حال کې مناسب نه. الله رب العزت فرمایي چې د منافقانو هم دغه حال دی. دلته د قرآن تشبیه د باران سره ورکړل شوې ده، لکه څنګه چې باران د بره نه کېږي نو قرآن هم د بره نه نازلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د مسلم کې راځي وایي هغه وحي چې کوم په ما باندې نازلېږي دا لکه د باران په شان ده. باران چې کله کېږي په ځمکه باندې نو دا ځمکه درې قسمه وي. یو قسم هغه ځمکه چې د اوبه جذب کړي د باران او په هغې سره شینکي رازرغون شي چې په هغې کې ډېر خیر او ډېره فایده. دویم قسم هغه ځمکه چې د باران اوبه جمع کوي خو جذب کوي نه، شینکې پې نه رازرغونېږي، دا هم ښه وي ځکه دا اوبو نه ډېر ضرورتونه پوره کېږي، د هغې نه پټي اوبه کېږي، څاروي څکي، نورې فایدې پکې. او دریم قسم مټه ځمکه وي چې په هغې باندې باران وشي هغه نه اوبه جمع کوي او نه اوبه جذب کوي، هغې کې هېڅ خیر نه وي. دغه شان رسول الله مبارک فرمایي چې کله قرآن نازلېږي وحي نازلېږي دا انسانان هم درې قسم دي. یو قسم هغه خلک چې په دې وحي باندې ځان پوهه کړي، خپل هم پې عمل کوي او نورو ته یې ورسوي، چې دا په امت کې اعلی درجه مؤمنان دي. د الله په کتاب باندې ځان پوهه کول او د الله کتاب او د الله احکامات او د الله دین د الله بندگانو ته رسول. دویم قسم هغه خلک لکه د دویم ځمکې په شان چې صرف اوبه جمع کوي، صرف ځان پوهه کوي، هغې کې دا صلاحیت نه چې ځان پوهه کړي او د ځان د پوهه کولو نه بعد بل لره پوهه کړي، خو دومره خو وي چې ځان خو پوهه کوي، ځان پوهه کړي او بیا په هغې باندې عمل کوي، دا هم کامیاب خلک. او دریم قسم انسانان دا دریم قسم ځمکې په شان شي چې په هغې کې هېڅ خیر نه وي، چې په هغه ځمکه کې نه اوبه جذب کېږي او نه پکې جمع کېږي. دغه شان بعضې خلک که د خدای کتاب د الحمد نه تر والناسه پورې ورته وویل شي نه چېرته کم ټکې یادوي نه پې خپل عمل کوي او نه بل ته ښیي. الله دې موږ د داسې بدحالۍ نه وساتي. الله رب العزت دې موږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې د الله د کتاب زده کوونکي، ښودونکي او عمل کوونکي وګرځو. نو د منافقانو مثال دلته بیانېدو. الله وایي چې قرآن کله نازلېږي نو قرآن هم په شان د تیزدار بارش دی، لکه څنګه چې په تیز رفتار بارش کې دا درې کاري تیاره هم پکې وي، ګړز ګړوز هم پکې وي او برېښنا او رڼا هم پکې وي. دغه شان چې قرآن نازلېږي په دې کې هم بعضې داسې خبرې دي لکه د باران تیاره چې هغه د کفر تردید کول دي، د شرک تردید کول دي، د هغې بدي بیانول، او ګړز ګړوز هم پکې
چې هغه بعضې سخت احکامات جهاد فی سبیل الله دی، د الله په لار کې د کافر سره جنګېدل دي، مال خرج کول دي، دا سخت احکامات. او برېښنا هم پکې وي، رڼا هم پکې وي چې هغه غنیمتونه دي او فتح دي او مالونه راتګ. د منافقانو تک حال وي چې کله به مسلمانانو ته فتح راله او کامیابی به نصیب شوه، نو دوی به هم راتله او ځان به د مسلمانانو نه شمارلو چې موږ هم ستاسو ملګري که نه، موږ تاسو سره شریک. او کله چې به مسله لږ سخته شوه، حکم د جهاد به رالی او د الله په لار کې وتل به او د دشمن مقابله به وه، دوی به ځای په ځای باندې ودرېدل، بس بیا به انې بانې کولې، کله په یو بانه باندې ایسارېدل او کله په بله بانه او کله په بله. د منافق همیشه دپاره خپل مفادو باندې نظر وي، دی د الله د دین طلبګار نه وي. مؤمن چې وي دی د الله د دین، د الله د حکم، د الله د تابعدارۍ، د الله د حکم د منلو د دې فکرمند. که پای کې جانی نقصان وي، کای کې ظاهري مالی نقصان وي، کای کې وخت ضایع کیږي، که مال ضایع کیږي، که جان ضایع کیږي، خدای ته ضایع کېدل نه وي، د هر قسم قربانۍ ته تیار وي، بلکې دی خوشحالیږي دی. او منافق چې همیشه دپاره خپلو مفادو ته ګوري، چې کوم شي کې خپله فایده وي او خپل لږ راحت پکې ویني او صنفه پکې ویني، هغه طرف ته مایل. چې کله منافق باندې داسې غږ وشي چې هلکه دا کار به کې او په دې کې لږ تکلیف شته، لږ تاوان پکې شته، لږ وخت به دې لګېږي او مال جان قرباني به ربانې کېږي، منافق هغه دی کې به برېک ونیسي، بس بیا قسمه قسم حیلې او وسوسې ورله راځي او شیطاني قیاسات ورله راځي او انې بانې به یې جوړوي. الله پاک دې موږ ټول د منافقت نه وساتي. او کصیب، یا مثال د دې منافقانو په وخت د نزول د قرآن کې په شان دا باران دی. صیب دا هغه تیز باران ته وایي چې پای کې ګړز ګړوزم وي او تیارم پکې وي. او یو غیث هغه باران ته وایي چې کوم په مزه باندې وي، ساس کې باران وي، لکه موږ پښتو کې چې ورته جړۍ وایو. او مطر د عام باران ته ویلی شي. د مطر اطلاق په تیز باران باندې کېږي او په مزه باران باندې کېږي. صیب هغه باران ته وایي چې هغه تیز باران وي او ګړز ګړوز پکې وي. نو د قرآن دا وحی هم داسې ده. قرآن کې صرف نعمتونه نه دي ذکر ښه، قرآن کې صرف دا تذکیرې نشته چې بس خوندونه به او مزې به او عیش عشرت نه. د قرآن احکامات بعضې داسې هم دي چې هغه په ظاهر انسان ته ډېر ګران هم معلومیږي، سخت هم معلومیږي. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله ستاسو څه خیال دی چې صرف آمنا مو ویله په دې باندې به هم پرېږدم چې تاسو وایئ چې بس موږ خو مؤمنانو مسلمانانو او ستاسو ازمایش او ابتلا به نه کېږي، نه امتحان به دې کېږي. الله ګوري، الله صابرین بندگان او بې صبره ګوري، الله قربانۍ والا او بې قربانۍ ګوري. الله موږ به د دې خلکو تمیز کوو، موږ به دا حق والا او باطل والا، صبر والا بې صبر، دا به جدا کوو د یو بل. او کصیب، یا مثال د دې منافقانو په وخت د نزول د قرآن کې په شان دا تیزدار باران دی من السماء چې کوم د بره نه وریږي. من السماء دا باران دا د وریځې نه کېږي، د اسمان نه کېږي. خو اصل کې په عربۍ کې هر بر شي ته اسمان ویلی شي. نو چونکې دا وریځ هم د انسان د پاسې، نو دې د وجې نه ډېر کرت د وریځ ته اسمان ویلی شي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کنی باران د وریځ نه کېږي او وریځ بر اسمان کې نه ده، دا ډېر نږدې وي. فیه چې وي په دې باران کې ظلمات تیارې، مراد د تیارونه کفر دی، شرک دی، منافقت دی، شکوک او شبهات. ورعد او وي په دې کې ګړز ګړوز. رعد دی او فرشتي نوم هم دی چې الله په دې بارانونو باندې مسلط کړی ده. او رعد ګړز ګړوز د اسمان ته وایي چې کوم د تیز باران سره کېږي. خو دلته مراد د دې نه تکالیف دي په بعضې احکاماتو د ایمان او د اسلام کې، لکه هغه جهاد کې تکالیف وي، هغه په دعوت کې تکالیف وي، په عمل کې، په انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کول، دا بعضې عملونه ګران دي. وبرق او پای کې برېښنا وي. برېښنا نه مراد غنیمتونه هم دي
او برېښنا نه مراد دلایل دي. یجعلون نو دوی ګرځوي اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې. دا د منافقانو حال دی چې کله هغوی ته د خدای کتاب بیانیږي نو هغوی دکه شان کیفیت برابروي. دا خپلې ګوتې په غوږونو کې ورکړي ګویا چې موږ خو سم نه اورو او د اورېدو والا نه ښه. من الصواعق د وجې د تندر حذر الموت د یرې د مرګ نه. د مرګ نه یریږي لکه د تیز باران په وخت کې چې څنګه خلک د مرګ نه یریږي چې هلکه اسمان کې ګړز ګړز کېږي خدای دې خیر کړي چې ته تندر را باندې راګزار نشي. دغه شان چې منافق سړی کله کتاب د الله ویلی کېږي دی هم په یره کې ښه چې په ما باندې چېرته ګزار ونشي. د الله خو عجیب او ناشنا کتاب دی کې خو د هر چا حال بیان شوی دی. قرآن معجز کتاب دی. یو ناشنا معجزه دا ده چې هر وخت چې ته قرآن ته کښېنې ته به وایې چې دا ماته لګی دی. بس ته به وایې چې دا ماته لګی دی. زموږ یو ملګري خبره کوله وایي ما له چا تفسیر راکړو. تفسیر د قرآن هغه تعلیم والا پوهېدو لیکنے پڑھنے والا وایي ما یو ځل کلاو کو د سایاتونو ترجمه او تفسیر مې کته وایي ما ویل چې دا خو داسې دی لکه همدا ما پسې لګي یاره. وایي بند مې څو ورځې بعد مې بیا راواخیستو بیا مې کتو وایي بیا چې مې د آیاتونو ترجمه او تفسیر وکته هغه خبرې بیا ټولې ما سره لګېدې. وایي ما ویل چې دا څه حساب دی دا مولا دا لیکونکی چېرته ما ته چا پویه کړی دی که دا ما له چا راکړی هم دې دپاره دی چې ما پې ښکاره کوي دا خو همدا ما ته لګی دی. وایي اخر سوچ مې وکړو چې ما ته لګی دی خو زه به سم شمه که نه چې کله یې کلاو کم او کم آیات او د کم آیات ترجمه او تفسیر ګورم نو زه وایم چې دا عیب خو په ما کې دی او ما ته لګی دی خو هم زه عیبجن یم که نه. او دا قرآن خو الله د هدایت دپاره را لېږلی دی دا الله د اصلاح دپاره را لېږلی دی نو بس زه به سم شم. الله رب العزت هغه له بیا توفیق ورکړو د قرآن ترجمه یې ټوله وکړه او په قرآن باندې عمل کوونکي الله وګرځو. الله دې د هغې په ژوند کې د هغې په اعمالو کې خیر او برکات واچوي. زما عزتمند قرآن ګورې داسې کتاب دی چې دې ته هر وخت کې کښېنې هر آیات ګورې ته به وایې چې دا هم دا ماته لګی دی. دا د قرآن معجزه ده چې په هر زمانه کې په هر دور کې د هر چا د حال سره لګي. دا د باچا سره هم لګي دا د ګدا سره هم لګي دا د یو لیډر سره هم لګي دا د یو عام سړي سره هم لګي دا د تجارت پیشه سړي سره هم لګي ذمېدار سره هم لګي. قرآن ته چې دې څوک کښېنو ته به وایي چې دا به وایي چې همدا ماته لګی دی. بس همدا ما دپاره الله را لېږلی دی. دا د الله کلام دی. د الله کلام ډېر جامع کلام دی. د الله کتاب جامع کتاب. دا د قرآن معجزه ده. په یو ځای باندې 100 قسمه خلک کښېنوه 200 قسمه خلک کښېنوه د مختلفو طبقو والا د مختلفو پیشو والا هر سړی به وایي چې همدا ماته لګی دی. همدا آیات دا یو آیات به هر سړي سره به لګېږي. نو دا د اصلاح کتاب دی. په دې باندې خپل اصلاح پکار ده. دا د منافقانو صفت چې هغوی به ګوتې په غوږونو کې کېښودې او د قرآن د اورېدو نه به ځان بچ کولو. ولې وایي یاره دې کې همدا موږ یادېږو همدا زموږ بدي پکې بیان شوې ده همدا موږ پکې راښکلی کېږو نه به کینو ورته. نه دا لار نه ده. لار دا ده چې کله قرآن ته کېناستې او یو آیات تا باندې داسې ولګېدو چې هلکه دا خو زما بدي بیان کړه نو ته په دې پوه شه چې ما کې بدي ده نو ته ووایه چې زه به د ځان اصلاح کوم قرآن به نه پرېږدم قرآن نه به نه تښتم غوږونو کې به ګوتې نه ږدم بلکې دا څه چې الله ویلي دي د دې تابعداري به کوم او په دې باندې به عمل کوم او بد اعمال به پرېږدم. نو یجعلون دوی به وګرځولې اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق حذر الموت د وجې د تندر د یرې د مرګ نه. والله الله پاک محیط بالکافرین احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. یکاد البرق قریب ده چې دا برېښنا یخطفو ختم کی ابصارهم طاقت د نظر د دوی کلما د منافقانو حال بیانېږي اوس کلما بصر کله اضاء لهم چې په دې باندې روشنایي راشي مشوفي نو دوی پکې روان شي. مراد دلته د رڼا او د روشنایي نه غنیمتونه راتلل دي فتوحات دي خوشحالۍ نه دي. نو منافق هم د فتوحاتو په دور کې د خوشحالۍ په دور کې پیش کېږي. واذا ازلم علیهم او کله چې تیاره راشي په دوی باندې قامو نو دوی ودرېږي. مراد د تیارې نه سخت احکامات دي چې کله منافق ته لږ سخته خبره وکړی شي چې په هغې کې لږ د هغه ظاهري نقصان وي مالی جاني نو په هغه ځای کې به یې بریک ووایي چې یاره بس انې بانې به یې ګوري.
ولو شاء الله کچیر الله غسته لذهبا ختم کړي به بسمعهم طاقت د اوریدو د دوی و ابصارهم او طاقت د لیدو د دوی ان الله بشک الله پاک على كل شيء پر یو شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا رب